نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة الاعراف پارا نمبر 9 رکو نمبر 20 آیت نمبر 158 خلاصہ درکو پس داغینا لفظی ترجمہ ذکر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت او رسالت عام دے ہر علاقی تا ہر زمانی تا پورا انسانانو پیریانو تا طریقہ تبلیغ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقصد دا رسالت دعوت دے دین اسلام کی بنیادی عقیدے د توحید تا ایمان راوړی په الله باندې په رسول د الله باندې او دا هغه عظیم پیغمبر دی چې داغه تذکره په تورات انجیل او نور کتابونو کې و هر یو پیغمبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې خپل امت ته زیر بشارت ورکړی دی ذکر دی د هغه څلور خصوصي نعمتونو په بنی اسرائیل باندې او د هغوی ناشکري نافرمانی هغه بیانېږي پس دا غینا دا رب العالمین دا طرفنا عذاب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تورتو یا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یا ایوہ الناس اے خلقو انسانانو پیریانو انی بے شکز رسول اللہ رسول دا اللہ یم الیکم تاسو جمیعا ټولتا د هغه الله د طرفنا الذي الله غذات دی له خاص د هغه د پاره دی ملک السماوات والارض بشهید اسمانونو او د زمکی په اختیار او قبضه د هغه کې دی لا اله نستدی لائق د عبادت و بندگی حاجت روا مشکل کشا معبود مسجود الا هو سوا دهغنا مرگ جن دا گره داغت پا اختیار کی دے یحیی جن کول کوی هغا ویمیتو مر کول کوی هغا دعوت دے فآمنو پس ایمان راوڑی تاسو باللہ پا اللہ باندی صفاتو دا اللہ باندی ورسوله او پرسول ده حق باندې محمد صلی الله علیه وسلم دے النبی چی نبی دے الامی امی دے تری نمونه در رسول الله صلی اللہ علیه وسلم بیان شو الذي هغ يؤمن بالله چی مان لری پا اللہ باندې وکلماته او پا کلام احکام ده هغه واتبعوه روان شئی پا حق پسی تابداری وکڑی دا حق پا دغا تابداری اطاعت کستاسو دا پارا ہدایت لعلکم دی دا پارا چتاسو تهتدون سملار عمومی دا کم پا بارا که چتاسو ہر وقت دا اللہ نسوال کوئی پا دغا یهود او نصارا کی ملغلری اشتد خخلق اشتد جگہ ایمان روڑی او دی طرف ته دعوت هم ورکی ومن قوم موسى او دا قوم دا حضرت موسى علیہ السلام نا امتون یودل دا یهدونا چلار خائی بالحق دا حق طرف تا دین اسلام طرف تا وبه او پهغبان یعدلون پیسلی کوي دا انصاف ذکر د هغه خاص نعمتونو دی چې رب العالمین په بنی اسرائیل باندې کړیو اول نمبر رب العالمین د خپل نظم او ضبط د پاره د دوی تقسیم وکړه په 12 قبیلو یعقوب علیه السلام 12 بچیو د هر بچی نه بیا قبیله جوړه وقطعناهم او تقسیم کړیو موږ دوی لرا 12 په 12 اسباطا خاندانونو کې جماعتونو کې ډلو کې او ماما ډلی جدا جدا ذکر د دویم نعمت او ورته نه میلاوي موسی علیہ السلام خواته ورغلا یرجد الله نه سوال وکړي مونږ ته اوبه الله راکړي موسی علیہ السلام رب العالمین نه اوبه وغوښتي رب العالمین په حکم همسای ګټي تر اخلاص کړه د هغه ګټي نه د دوی د پر اوبه روان شي هم دا واقعا سورة البقرہ آیت نمبر 57 تر آیت نمبر 61 پوری ذکر دا الته د هغې مختصر وضاحت بیان شوی واوحینا وحی وکړه من الی موسی حضرت موسی علیہ السلام ته اذ استسقاه کله چې اوبه وغوښتلې
دا هغه موسی علیه السلام نه قومه قوم خپل دا الله نه وګوره. دلیل په دې خبره چې څوک یو عالم تزي، مشر تزي، بزرگ تزي د دې لپاره چې موږ له دعا وغواړه بالکل لشي جایز. نو اویل ورته من ان ضرب بعصاك الحجر چې اوها په همسا خپل سره ګټي لرا. نو ګټي اوهلا فم بجست نروان شوی منه دهغنا 12 دولس عینا چنی. په حکم د الله، دلیل په قدرت د الله تعالی باندې، په معجزه د حضرت موسی علیه السلام باندې دا وچ غټینا وبروانش. قد یقینا علم پی جندلو کل اناس هریوی ډلی مشربهم جن خپلا ګدر خپل طرف خپل. د پاسنه با نورو ګرمي بوا وسرونو باندې چتنو. رب العالمین سپین وریځ را وستا، دوی وې د ګرمینم بچکړه او تیار کېده به هم نه. وظللنا او سورې کړو من علیهم په دوی باندې الغمام د وریځي. ذکر د څلورم نعمت د خوراک څه بندوبست نو. رب العالمین ورته قیمتي خوراک په تیار باندې بغیر د کوم مهنت نه، بغیر د اخیستونه ورته الله هغه مهیک. وانزلنا راولی گلو من علیهم په دوی باندې المنا ترنجبین والسلوى امرزان. وزدغه الله د نعمتونو شکر ادا کوي، دوی ناشکری وکړه، نافرمانی شروع کړه. او اویل من کلو خری من طیبات د پاکو ما شزنونا رزقناکم چې موږ درکړي دي تاسو ته. دا تاسو کوم کمال نو، دا د الله د طرف نه ورکړه د تاسو ته. په کار داوت دوی د الله شکر ادا کړی، ناشکری وکړه، نافرمانی شروع کړه. الله ته غنیمتونه واخیسته، نقصان خپل وک. وما ظلمونا دوی ظلم نو کړي په من باندې، نقصان نو کړي زمونږه، ولکن کانو لیکن او دوی انفسهم په ځانونو خپل باندې ظلمون ظلم کوونکی. دوی په دغه مقام د صحرا کې پاتې کېدل. موسی علیه السلام وفات کېدو نه پس د یوشع علیه السلام پس پرستی کې دوی جهاد وکړ، خپل علاقه شام آزاد. دوی ته حکم دا وشو چې کله تاسو ځای عاجزي اختیار کړئ. په جواب باندې دا وایي چې الله موږ ته معافي وکړي. دوی مسخري شروع کړي، غروري شروع کړ، تکبري شروع کړ. رب العالمین په عذاب راوست. وَإِذْ قِيلَ كَلَّ جِئُوِيلَ شُو لَهُمْ دُوِيتَا أُسْكُنُوا جِوَسِيغَيْ هَذِهِ الْقَرِيَّةَ پَدِي كَلِكِي وَكُلُوا أَوْ خُرَيْ مِنْهَا دَدِينَا حَيْثُ شِئْتُمْ چرتا چې خوښي ستاسو. او چې کله ننوځئ دغه ښار ته، وقولوا وای تاسو په ژبه باندې حطة معافي غواړو من. دوی د حطه په ځای باندې حنطه یا حبه لفظ اوایا چې الله موږ درنه غنم غواړو. او ویلی ورته موږ ودخلوا الباب داخل شي دروازې ته سجدن، په داسې حال کې چې سرخ کته کوونکي عاجزي کوونکي. نو دوی چې کله ننوته سینې بار راویستي، غروري شروع. نو تاسو به معافي وغواړئ، نغفر لکم نو اوبه بخو من تاسو ته خطیئاتکم گناهونه ستاسو، سنزید المحسنین ډیر زره به موږ زیات کړو نیکانو ته اجر د هغوی. فبدل الذین پس بدل کړه هغه کسانو ظلمو چې ظلم یې کړو منهم د دوینا. وینا حطه په ځای حنطه یا حبه شروع او په خوله باندې جاری کړه ویخسته. قولا وینا خبر غیر الذي علاوه د هغینا قیل لهم ویل شوی وا دویتا. فارسلنا نراولی گلو من علیهم پدوی باندی رجزن عذاب طاعون من السماء دبرنا بما كانوا يظلمون. ووجد دوی چې دوی ظلم کولو.